په پیښور سیدآباد کې یو عجیبه یو افسوسناکه واقعه شوې ده. په کور کې ماشومانو لوبې کولې چې په هغه ماشومانو باندې هینډ ګرنیټ پټاو شوی دی. یو ماشومه پکې وفات شوې ده، دوه ماشومان زخمی او زخمیانو کې چې کومه یوه ماشومه ده نو د هغې حالت چې کوم دی هغه هم سیریس دی. دې حوالې سره اس پی حامد احسان وړایچ څه خبرې کړي چونکې ډېر سورسز په میډیا باندې دا خبره هم وایرل ده چې تاسو لپاره تصویر کې کم د پن دا بمونه ښکاري وي، د پن کې بم فکس شوی او دغه ماشومان ورسره لوبې کولې او دا پې پیټاو شو. دا چاپیره چې کوم د علاقې خلک دي د هغوی د خولې څه بیان دی په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو او انویسټیګیشن چې کوم لږ ډېر شوی دی د هغې مطابق پولیسو څه بیان جاري کړی په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. نو مکمل تفصیل به په دې ویډیو کې تاسو له کتلو له ملاویږي. دا واقعه سیدآباد نمبر 2 پېښور بچکی چې کوم روډ دی په هغې کې د اجمل نامي په کور کې دا واقعه شوې ده جی چې ماشومانو په صحن کې لوبې کولې او دغه دوران دغه بم دغه ګرنیټ پټاو شوی دی جی چې پکې یو ماشومه په موقع باندې وفات شوې ده او دوه ماشومان هسپتال ته منتقل شوي دي چې د یوې ماشومې حالت سیریس دی او یوه ماشومه چې کوم ده هغه سټیبل ده. اس پی حامد احسان وړایچ دې حوالې سره هم خپل بیان جاري کړی، هغه سره د خپل ټیمه او ما هغه ټایم جای وکو ته ځان رسولی دی. بی ډي یو چې کوم ډپارټمنټ دی د هغې مطابق دا هینډ ګرنیټ و، د هغې مطابق چې دا هینډ ګرنیټ هغې تصدیق کړی دی چې دا هینډ ګرنیټ او هلته د هغې څه ټریسز هم پولیسو ته میلاو شوي د هینډ ګرنیټ. چونکې ډېر ملګري دا خبره هم کوي چې د علاقې کم خلک نو وایي چې اواز چې کوم د دې پټاو کېدو د دې بم چې کوم بلاست و دی اواز چې کوم ډېر زیات درون اواز و، یعنی ډېر زیات هیوي اواز و د هغې لګېدل داسې چې دا بم چې کوم دې کې ډېر زیات مقدار کې بارود ډېر لرې پورې د هغې اواز خلکو اورېدلی دی د هینډ ګرنیټ. نو خبرې مقصد دا دی چې دا هینډ ګرنیټ چې کوم دا دغه پن والا نو، ځکه ډېر سورسز دا خبره هم کوي په میډیا باندې چې د پن هغه دغه کې دومره مواد نه راځي چې هغه دومره غټ بلاست وکړي. د پن هغه وړوکې پن وی کې دومره مواد بارودي نه راځي چې هغه دومره غټ بلاست وکړي. لکه ډېر ملګري دا خبره هم کوي مختلف په میډیا باندې چې کوم د خلکو خبرې وکړي نو د هغې مطابق. نور باقي چې کوم ایکسپرټس وي د دې هغوی له به علم وي، خو پولیس چې کوم دی خپل انویسټیګیشن شروع کړی په دغه علاقه کې په دغه کور کې چې دا بم راغو د کوم ځای نه دی ماشومانو سره بهر نه چا ورکړی دی، واقعي د پن دا بم و بهر نه چا ورکړی دی یا په کور کې موجود و. ځکه د دوی د والد صاحب چې کوم دی دی د کباړ کار کوي. د اجمل چې نامي سړی چې کوم دی د چا په کور کې چې دا واقع شوی الله پاک ته ولله صبر ورکړي چونکې یو غټه واقعه ده د کور ماشومانو باندې داسې بم بلاست کېدل یقینا غټه واقعه ده. نو الله پاک ته د اجمل ته او دغه کور والا ته دی الله پاک صبر ورکړي. خو د ده چې کوم بزنس دی هغه د کباړ بزنس دی. نو مختلف سورسز نه مختلف طریقو باندې اوس پولیس خپل انویسټیګیشن روان کړي دي او پولیس په ډېر زر معلومات وکړي انشاءالله. هغې نه پس چې کوم نوي اپډیټس راځي بیا به در سره انشاءالله شریک کوو چې راتلونکي څه اپډیټس دي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.